कराची کې ترهګرۍ تازه کارروایي جید عالمانو په ګاډو نامعلومه شپږ وسلوالو ډزې کړي. کراچۍ کې په سړک روان شیخ الحدیث مولانا تقی عثماني او مولانا شهاب په ګاډو هغه وخت ترهګرو ډزې شروع کړي کله چې دا ګاډي د نیپا چورنګۍ نه تېرېدو. خبر نیوز ته ترلاسه شوي سی سی ټي وي فوټیج کې ښه په ازاده کتلی شي چې په دریو موټر سایکلو سواره شپږ نامعلومه ترهګرو په ګاډو ډزې کړي. डी आई जी ایسٹ امیر فاروقی تر مخه تور گاڑی کی مولانا تقی عثمانی او په د بل گاڑی کی مولانا امیر شهاب موجود وو. ترهګرو لخوا د ډزو پترس کې په دواړو گاډو کې موجود دوه گاډه صنوبر خان او محمد فاروق په حق رسیدلی. د ډزو په دې پیښه کې مولانا امیر شهاب هم سخت ژوبل شوی دی. ایس ایس پی طاهر نورانی ویلی چې ترهګرو هدف مولانا تقی عثمانی وو کوم چې د خوش قسمتۍ نه بچ پاتې شوی. پیښې وروسته وزیر اعظم پاکستان عمران خان بشمول سیاسي ډلو چارواکو په خپلو بیانونو کې د پیښې سخت غندنه کړې او مولانا تقی عثمانی پر ضد کارروایي د ښار امن تاله ترغه کولو هڅې ګرځولي. ایډیشنل آی جي امیر شیخ هم دا پیښه د کراچۍ امن پر ضد حمله ګرځولې ده. وزیر اعلی سند مراد علي شاه ایډیشنل آی جي نه د پیښې ریپورت غوښتلی او په فوري توګه ترهګرو پر ضد کارروایي کولو حکم صادر کړی دی. جناح هسپتال د ایمرجنسۍ ډایرکټري سیمي جمالي ویلي چې د 2 کسانو مړي هسپتال ته راوړل شوي او مولانا امیر شهاب سخت ژوبل کېدو په وجه وینټیلیټر ماشین تر حده رسیدلی کوم ته چې په هنګامي بنیادونو طبي سهولتونه ورکول کیږي. نعمت زاده، خبر نیوز، کراچۍ.